शाही सेठ से स्टेज नास द अवामी नेशनल पार्टी उदेदारान और पेंडाल के नास जमा पमीना शरीको पख्तनूरनो मशरानो और जमा गुलाली बचो गनी खान बांधे पर मुख्तसर अंदाज के वो जमा बख्याल सर खबर की थी किसी से चाहे वो डेरा मगिर शख्सियत हो पकम में भी लू बजा खबर सड़े गई सिर्फ शायर न हो चिकन सिर्फ शायर हो हालांकि बशायरानों के चतुरा पुख्ताने शायरान दी पदे टोलू के जमा फेवरेट शायर चले गनी खान ने वो गनी खान दा पख्तून ज़ल्मी गार्ड कमांडर हम पाते शुए थे कला चे दी मुस्लिम लीगियानो दा गाजी पख्तून पनून बांधे दास से डाला जोड़ा कड़ा चाहे पर तशद्दुद यकीन लरनो दी खुदाई खिदमतगारों पर तशद्दुद यकीन न लरनो खुदाई खिदमतगार तेरी छो नावा पर तशद्दुद यकीन न लरनो नो पता का वक्त बांधे दा जरूरत महसूस शो चिमंग दे रजाकारो चाहे दा पख्तून ज़ल्मे वही हिंदू में वतवर के और यो तंजीम दासी जुड़ कुछ आगाद दे खुदाई खिदमतगार मशरानो और कशरानो दे ताफुज परेशान जान गई दाना चिकने दे तशद्दुद दरबारे होगी वो लगातार चिता सुकम कुछ रही भी नहीं पड़े पाकिस्तान की चौक बागुल यो चौक सपलूल यो चौक भूटानो 50 आया ने चौकी नुदागा से आगा वक्तम दा कुछ रही मौजूद वजह से नो शाइस्तगी कवन आगा सिर्फ बादशाह खान बतेरी क्यों हो बादशाह खान मुहम्मद के रोके वाला बल इच्छा की शाइस्तगी न हो जगह से दनूर कोमनो रविये दनूर कोमनो रवियों ना तुन कोम रविया ढेर ज्यादा मुख्तलिफ है पुख्तून कोम लखुदाई पाक बर्दाश्त वर करे दे दुरुंदवाले वर करे दे अखलाकी वर्कड़ी दी खाइस्ते वर करे दे कोले जमके वर करे वाला कोले खावरे वर करे कोले उबई वर करे د دې نور قومونو نه چې په دې یا پاتې کېدو په دې علاقه پاتې کېدو د دوی نه د دوی خاصیتونه مختلف وو د دوی خویونه مختلف وو نو چې کله دوی کې د انګریزانو په سازش سره مسلم لیګانو په داغي مقابله کولای نشو د خدای خدمتګارو نه هغې غازي پښتون په نوم باندې تنظیم جوړ کړو خدای خدمتګارو د هغې په مقابله کې د پښتون زلمي تنظیم جوړ کړ داغي تنظیم اولنې کمانډر چې ناغا غنی خان یو ورځ موږ دا سره ناستو غنی خان سره د الکانو اډیر آزاد طبيعت مالک سره و دا چا سیګریټس کول چا څه کول په پدې کې ولی خان راغو چې ولی خان راغی نو هغه الکانو زر سیګریټ مړ کړ ډېر مزاقیم غب پېم لګاو نو تاسو یو چې زما شری مو غلې مشورې دا ولی خان خلکو دیا الکانو دوی چې راته مشري وی چې نو زما شرم نو تاسو سیګریټس کړو چې دی راغی تاسو سیګریټ مړ کړ د دې مقصد دا چې د سیاست کوي او د سیاست نه کوم نو ما به چې کله سیاست کول نو ولی خان بناتونه ویل زما په مخ کې دا غال تاسو او د پښتون په یو والي په یو ملت په ملي وحدت هغه خبره یقین لرل او د هغه نظمونو نه او د هغه شعرونو نه زما په خیال سره چې دا بالکل واضح ده خپل ژوند د ملنګانو په شان تېر کړ لوی خان او ډېر ښایسته مو د رنګ هم ډېر ښایسته و شکل هم خدای پاک ډېر ښایسته ورکړی و د باچا خان زامن چې و درې زامن و درې واړه په خپل کمال کې آپ علي په تعلیم کې آپ دې باوجود چې ټول عمر باچا خان د انټي اسټابلیشمنت سیاست کړو او دا یو د وزیر تعلیم دغه جوړ شو سیکریټري تعلیم جوړ شو پورا د پاکستان چانسلر او د وایس چانسلر او د وایس چانسلر نه چانسلر هغه ته ورسېدو سیکریټري تعلیم ته او دې چې نو دې بیسیکلی دې انجینیر او د نوکری نه کوله زه
غنیم بس ما غنی پرېږده زه نور دال نشم خوړی کم از کم په دې جیلونو کې چې کم زما زړه غواړي هغې ته ته ما نه پرېږدې او چې ته څه وایې نو هغې باندې چې زه چلېږم خو زه به هم ټول عمر په جیلونو کې تېروم نو هغه شاعرۍ طرف ته د لیکلو طرف ته زور ورکړه او د خپل قوم دپاره یې ډېره لویه وارثه پرېښوده د کتابونو په شکل کې او صرف نظمونه یې نه دي لیکلي بلکې نثرونه یې په نثر کې هم لیکل هغه کړي دي او د دوو شعرونو باندې دوه مختلف ګړي دي په هغې به زه هغه د خراج تحسین پیش کړم یو دا چې زما بخت د شمې بخت یا ممرمه یا بسوزم زما بخت د شمې بخت یا بمرمه یا بسوزم او یا به بیخته د دریاب زم یا به پاس په چپو وزم خو عجب زه عجب لاره څه عجیبه کاروان روان دی ما ورستی پړاو لبیای که زه ځم او که نه ځم د دې مقصد دا چې زما دا قوم ورستی پړاو ته بیایي مخې ته څوک نه پرېږدي چې مخې ته دې لاړ شي وایي ته شاته ځه یا به مرې یا به سوځې او یا به شاته ځې خو په آخر کې بله ورته وایي چې په قاضو چې په خپلو وینو نه یم لمبېدلی په ما مه پلي ته وایي د جومات غاړې چې په خپل وینو نیم لمبېدلی په ما مه پلي ته وایي د جومات غاړې او چې فوج مې د دشمن فوج مې قدرې قدرې مې فوج د دشمن نه کا چې قدرې قدرې مې فوج د دشمن نه کا نور ما پسې په کم مخ به ته جاړې یا به دا بېننګه ودکو ملک باغ یادن کم او یا به کم د پښتنو کوڅې وجاړې ذهنونو کې تاحیات سینیټر شاہی سید صاحب او د وائس جنرل سیکرٹری یونس بنیری صاحب کلچر سیکرٹری نور اللہ اچکزئی صاحب مرکزی صوبائی ضلعی عہدیداران او د عوامی نشنل پارټۍ پی ایس ایف این وائی او ډیرو غیرتمندو درنو او خوږو ملګرو د ادبي دنیا پوهان دا خبره کوي چې شاعري د انساني جذباتو نازکو احساساتو او خیالاتو ترجمانی کوي د باچا خان تحریک داسې وطن پرسته او پقام مین شاعران پیدا کړي دي چې نن هم په پښتون کام ویاړ او افتخار کوي ملګرو ملټي ډایمنشنل پرسنالټي کثیر الجهدی شخصیت چې په پښتو کې مو ورته ګڼ اړخیز شخصیت ویلی شو دا لفظ د غنی خان د شخصیت مکمله عکاسي کوي غنی خان شاعر وو سیاستدان وو فلسفي وو محقق وو او مجسمه ساز وو ملګرو غنی خان رومانوي شاعري کړې ده انقلابي شاعري کړې ده زنداني شاعري کړې ده او مزاحمتي شاعري کړې ده زلفې شونډې سترګې رخسارونه دا د رومانوي شاعرۍ اسنشل انګریډینټس دي خو چې څه وخت قوم په حالت جنګ کې وي په قوم یلغار وشي زندانونه وي جیلخانې وي قیدونه وي نو دغه وخت بیا د زلفو شونډو رخسارونو ذکر کم از کم کمی شاعران نه کوي غنی خان بیا ذموري ادا کړې ده چې هغوی انقلابي شاعري کړې ده په هغه وخت کې غنی خان ډېر بېباکه شاعر و هغه هیڅ قسم ته سینسرشپ نه دی قبول کړی غنی خان داسې بېباکه شاعر و لکه په پښتو شاعرۍ کې خوشحال بابا هغه جلال د هغوی په شاعرۍ کې شته د غنی خان په شاعرۍ کې د رحمان بابا صوفیانه رنگ هم شته حضرت امام حسین علیه السلام متعلق چې هغوی کومه مرثیه لیکلې ده هغه د لوستلو ده د وخت د اختصار په وجه زه صرف اشاره کوم ملګرو غنی خان په ډېر ښه طنز و مزاح هم کولو
دا غوی په اخر وخت کې دا ګوټنو بیماری وا هغه په ویل چیر ګرځیدو نو چا ورته وایي چې دا ستاسو موروثي بیماری ده په وراثت کې لکه د باچا خان هم په ویل چیر ګرځیدو د ګوټنو بیماری وا نو غنی خان ورته وخندل وی او هاو خېخې زمکه زما ورونه ته په وراثت کې ورکړي او ماته بیماری را کړې ده ګوټنو او د دینه علاوه یو ور هغه د افراسیاب خټک صاحب دغه سره ملماو چې سار را پاسېدل نو غنی خان ورته وایي چې آی کین ریډ یور مایند زستا ذهن پړاولی شم نو هغوی ورته وایي چې څه دي زما په ذهن کې وی ته په دې وخت دا سوچ کوئ چې دا ځمکې چې کوم دي دا د مومندو دهقانانو کسانانو ولې نه دي چې دا د غنی خان جاګیر دی غنی خان ورته وایي چې زما د خدای پاک نه یوه ګیله ده او دا گزارش کوم چې همیشه دپاره ګیلې شکوې سوالونه لکه سوالات راپورته کیږي یا ټوکې دا هر هغه انسان د هغه چا سره کوي چې د چا سره د هغه خپله ډېره قریبي رشته ګڼي د اجنبي سړي سره څوک ټوکه نه کوي د اجنبي سړي سره څوک مذاق نه کوي او څوک ورنه ګیله نه کوي نو غني خان ورته وایي چې زما د خدای پاک نه یوه ګیله ده چې دا کارل مارکس ته چې دومره لوی مازغه ورکول څو جیره به ځمکه به یې ورکړې وه مونږ به ترې په ارام ناست وه دی به په خپله جاګیردار وه زمونږ خلاف به یې نه لیکلی غني خان چې څه وخت د حیدرآباد جیل نه هریپور جیل ته لاړو نو بیا غني خان په خپل کتاب کې لیکي چې دا زما ډېرې سختې ورځې وې خو چې زه هریپور جیل ته راغلم دا جیل ماته د کور په شان ښکارېدو ولې ځکه چې په دې جیل کې د باچا خان د لاس لګېدلې ونې دنګې ولاړې وې نو ما به چې دې بوټو ته کتل ما به په دې یاد باندې وخت تېرولو چې باچا خان دا ونې لګولې دي دا به ماته د کور په شان ښکارېدو لکه څنګه چې شاعران نازک مزاج وي حساس وي د غني خان یو خپل انداز و هغه به وي چې شاعر بې څرمنې ځناور دی دا دومره نازک دی چې په معمولي خبره خوشحالي نشي زغملی او په معمولي خبره خفه کېږي نو ملګرو چونکه وخت کم دی زه خپلې خبرې د غني خان په دې شعر ختموم چې هغوی وایي چې زما د کام جنډې پې نه رپېږي غر په شانې د بل قوم حصار به څه کم ما ته غوره د دلبر د کوڅې کم دی د رقیب د محل نیغه لار به څه کم چې مې باغ د ګلو نه بهار به څه کم چې مې سترګې د یار نه خمار به څه کم ډېره مننه او ډېر تشکر زما صوبائی صدر صوبائی جنرل سیکرٹری پارٹائی مشران پرزنٹال کے ناز دا عوامی نیشنل پارٹائی مرحوم السلام علیکم غنی خان باندې پروګرام دې څه خبرې خو راته مشر وکړې او د غنی خان مثال د سمندرو او په سمندر کې چې څومره انسان ور ډوبېږي ورخطه کېږي خو د تل پته نه لګي دغه شان د غني بابا په شاعرۍ باندې د هغه په لیکلو باندې اوس خلک پیږي اوس په هغې باندې چې کوم دی مختلف خلک رالل د هغه په شاعرۍ د هغه په هغه لیکلو باندې ریسرچ شروع شو چې دا اوس نه مخکې چې کوم دی دا دومره موده مخکې چې دا څه غني بابا لیکلي وو هغه اوس د هغه خلکو په سمجھ کې راځي دویمه خبره کومه چې موږ لیدلې وه غني بابا کې ډېر نږدې نه د هغه د شاعرۍ ټول محور ټول نچوړ صرف او صرف خپل رب سره خپل پروردګار سره خپل الله سره د هغه په عشق کې د خپل رب کوم ځای کې به ورته جانان ویلي چېرته به ورته ملګري ویلي یعنې ټوله شاعري ټول تبلیغ چې زمونږ د ملګري زمونږ د خلک یې کوڅه په کوڅه کوي هغه هر څه زما په خیال غني بابا په خپلې شاعرۍ کې هغه هر څه بیان کړي دي څنګه چې غني خان یو شاعر و دغه شان هغه یو مجسمه نګار و او مجسمه نګارۍ سره زمونږ په پارټۍ کې او په تنظیم کې یو نر پښتون و هغه باچا خان ته ویلو چې
زمونږ د دې صوبې د حدود او زمونږ د سیمې د حدود چې کوم دي دا د دې ځای پورې دي دا به د اټک نه مخکې تر جیلمه پورې او د دې ځای پورې به راګرځو خو چونکې باچا خان د عدم تشدد پیروکارو هغه اخره کې په دې یوه خبره به زه خبرم راغونډوم نور مشران ناست دي چې غني خان سرتیزم و نرم و بادرم و خو چې کله به باچا خان پیش و چې دی اوس دې طرف ته روان دی نو اخره کې هغه غني خان ته دا یوه پنامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی په سټېج ناست د عوامي نشره پارټۍ زموږ مشران زموږ ننګ زموږ پښتو او د دې غونډې زموږ دروند مېلمه محترم سینټر شاه صاحب او په پنډال کې ناست د عوامي نشره پارټۍ ورکرانو د انوایو ورکرانو د پښتون شو فاونډیشن شاه زلمو تاسو ټولو ته هرکلی وایو ستړي مه شئ السلام علیکم په خیر راغلی د غني بابا شخصیت د طالب علم په نظر مونږ ته د قوم پرستي د سیاست دای خدمتګار د فخر افغان باچا خان بابا په کور کې زیږېدلی وي نو په دې وجې دوی ته چې کوم نسبت میلاو د خدمت او د منډو تړلو او د خپل قوم د حق د وخت دپاره د اواز اوچتولو د هغه سوچ او فکر سره د ده د ژوند ابتدا شوې وه په هغې کې دی ادیب جوړ شو کتاب یې ولیکه د شاعرۍ د سوچ او فکر په اندازې د پښتون د پوهې دپاره خپله منډه تړه سټارټ کړه مصوري یې وکړه مجسمه سازي یې وکړه کور په کور هم ګرځېدلی دی محفل په محفل هم ګرځېدلی دی د هغه بنیادي مقصد مشرانو خبرې وکړې زموږ تنظیم غړي هم خبرې وکړې د هغه بنیادي مقصد په پښتنو کې یو باشعوره معاشري بنیاد و چې صرف د علم په بنیاد کېږي غني بابا ټول عمر غوښته کړې که د شاعرۍ په بنیاد ده او که د ویلو په بنیاد ده چې دا پښتون قوم دا یو باشعوره قوم شي او دی دا علم راواخلي دا ونیسي لکه څنګه تنظیم غړي وي چې د بابا په سکول کې د ټولو نه اول طالب علم غني خان و ورسره د بابا لور هم وه خو د غني بابا مقصد دا و چې د قوم ته د علم پوهه ورکړي شاعري چونکې د قدرت یوه تحفه ده بعض اوقات معاشري حالات ته شاعر جوړ کړي خدا یو قدرتي تحفه هم ده چې د قدرت کې طرفه د غني بابا ته راغلی وه او د دغه د تصوف په شاعرۍ باندې به د خپل رب سره هم کلام و د بابا د جدوجہد چې کومه لار وه د خدای خدمتګار بابا چې کله جیل کې و دی ورته په یو څو الفاظو مخاطب و چې پتا کې کم جوهر دی ما کې نشته چې پتا کې کم جوهر دی ما کې نشته ستانه کې زما په دې دواړه بشماره پروانشته که په منډو منډو مړ شم فقط ستا او د خپل ګام د نوم دپاره دا د فخر افغان باچا خان بابا د کردار صفت په خپل مخصوص کلام کې کړی و خو چې کله غني بابا د دې دور چې کوم فرنګي و د هغوی د دور او کوم غاصب و سمراج قوت وي د هغوی چې کله بابا تنګول شروع کړه او دا سرخپوش یې تنګول شروع کړه نو بیا یې کلام کړی د خپل کلام په ذریعې وا کلام دا چې ورانه د دنیا کره په بله دنیا جوړه کا دا ډکه د غم ده یو بېغمه دنیا جوړه کا دلته څوک حاکم دی څوک محکوم دی څوک آقا غلام نه وي چې انتظار پکې یو سمه دنیا جوړه کا دا د همیش د فرعون دا د قارون دنیا نه وي ظالم زور چې پکې هغه دنیا جوړه کا او وایم زه غني ربا په کار کې د کار نه لرم خو هسې مې یو خیال راغی یو بله دنیا جوړه کا د دې پروګرام په توسط سره زه د مشرانو د ورکرانو د ټولو شکریه ادا کوم خو بالخصوص زموږ د ثقافت چې کومه شعبه ده زموږ سیکرټري صاحب ده
نورالله چکزی صاحب دا قابل داد ده قابل تحسین ده پکار دی چې موږ خپل اتلان ژوندي سره په دې زړونو کې ساتو د دوی ورځ لمانځو د دوی تاریخ پیدایش د دوی منډه تړله د دوی تکلیفات د دوی د مرګ ورځې دا ټولې موږ ته یادې وي غني خان بابا بالکل د دې دنیا نه رخصت دی خو انشاءالله د روحاني طور زموږ دپاره نن مشعل را دی ډېره مننه مشر زموږ د ټولو مشر د صوبې سالار زموږ شمله زموږ شان د پښتون سټول فیډریشن د طلبه امور انچارج صوبه هرکلی وي نن دا غونډه د فلسفي شاعر د لیوني د مصور د دانشور د یو غټ سیاستدان د لیکوال د ادیب په شان کې د هغه د برسې په حوالې سره دا غونډه کېږي په دې غټ کور په باچا خان مرکز کې هغه قومونه ژوندي وي چې هغه خپل اتلان خپل شاعران خپل ادیبان خپل مشران یاد ساتي غنی بابا وای نظر چې می د سترګو په جنت کې لیونې شو نظر چې می د سترګو په جنت کې لیونې شو یو شور شو چې غنی په محبت کې لیونې شو یو شور شو چې غنی په محبت کې لیونې شو وختونه ورته ټیټ شو خدا سر ورته ټیټ نشو دا زړه چې می پښتونو په غیرت کې لیونې شو مشرانو خبرې وکړي تفصیلي خبرې وکړي غنی خان بابا د فخر افغان باچا خان بابا د خدای خدمتګار په کور کې سترګې غړولې وې په اتمانزو کې په 1914 کې په 1914 کې په اتمانزو کې غنی خان بابا سترګې غړولې وې او دا هغه وخت چې پیرنګي تسلسلو د پیرنګي تشددو ظلم او بربریت په هر طرف باندې په پښتون یلغارو پښتون قوم یلغارو غنی خان په هغه وخت کې سترګې زیږولې وې او دنیا ته راغلی او سترګې غړولې وې غنی خان بابا هغه واحد ربې شخصیت چې کله فخر افغان په 1921 کې د خپل سکولونو جال بچاو کړو سکولونو پرانستې وکړې نو د هغه سکول لمبې شاګرد غنی خان بابا ورسره خان عبدالولی خان د هغه سکول شاګردانو په هغه سکول کې غنی خان بابا سبق ویلی دی بیا بابا لاړلو انګلستان ته د اعلی تعلیم دپاره د هغې ځای نه بابا ورته ووی چې تو میکینیکل انجینیرینګ وکړه د شوګر چونکې هلته په هغه علاقو کې د شوګر میلونو نو بابا د میکینیکل انجینیرینګ هغه ډیګري ډیپلوما راواغسته او د تخبایې په میل کې ملازمت اختیار کړو د شوګر میلو په تخبایې کې غنی خان بابا یوازې شاعر نه هغه د بابا سره خدای خدمتګار هم جوین کړو او خدای خدمتګار کې وو او دا اعزاز غنی خان ته حاصل وو چې کله د برټش انډیا اسمبلی وا په 1945 کې په 1945 کې نو د ټولو نه کم عمر ترین ممبر چې وو هغه غنی خان بابا بیا پیرنګیانو بابا واچولو جیل ته په 1948 کې فخر افغان باچا خان بابا انګریزانو واچولو په 1948 کې ورسره غنی خان بابا هم لاړلو جیل ته غنی واچولو او د 1954 پورې د پښتونخوا ورسره د پنجاب چې کوم جیلونو نو بابا فخر افغان او غنی خان دواړه په هغې جیلونو کې زندانو بیا د پاکستان د ازادۍ نه وروستو یا د پاکستان د ازادۍ نه مخکې چې کوم جدوجہد غنی خان کړی دی نو غنی خان د دغې تسلسل نه شاته نه دی تللی د دې قوم ترجماني کړې ده ځکه چې شاعران او ادیبان د معاشرې سترګې وي دا الهامي کیفیت وي نو دې ته د قوم سترګې وي او دا اواز چې کوم دی د پښتون قوم نو غنی خان بابا د شاعرۍ په ژبه کې رسولی دی غنی خان بابا په دین مینو په مذهب مینو او ورسره په قوم مینو یو پیلو ورته تبلیغ والا راغل وی زموږ سره تبلیغ له لاړ شه بابا ناست دی په باغچه کې
په باغچه کې ناست دی ملګري ورسره ناست دي تبلیغ والو ته وایي ملګري ته وایي دا ګیلاسونه ورته ډک کړه ورسره تماچه پرته ده د الله د خپل د الله سره یې دومره مینه وه چې تبلیغ والا ته وایي چې دا وڅکئ نه یې څکل چې بیا یې ورته تماچه نیولې ده نو هغه یې خولې ته کړي دي غني خان بابا ورته وایي چې کېږدئ د الله نه یره یې زده کوئ یره تاسو د تماچې نه ویره دی داس کوي د الله نه یره زده کوي نو د هغه د خپل رب سره چرته ورته جانان ویلي دي او قسم قسم لفظونه کې غني خان بابا خپل الله یاد کړی دی غني خان د دې دنیا نه په 15 مارچ په 1996 کې تللی دی او ښه په هغې خپلې خاوره په هغې زرخیزه خاوره چې نن موږ په کوم مرکز کې راټول یو د فخر افغان د باچا خان بابا په دې کور نو د هغې په هغې خاوره په اتمانزو کې غني خان بابا ښخ دی په 15 مارچ 1996 کې بابا د دې دنیا نه تللی دی غني خان وایي باغ جام ساقي او د سیند غاړه باغ جام ساقي او د سیند غاړه دا پکې زما شو مولا نور جنت ته واخله والسلام ډیر کارکونانو السلام علیکم دوستانو څنګه چې ماته کوم خبره نور الله وکړه چې د تنظیم د جنرال سیکرټري په حیثیت باندې زه د تنظیمي اصول او هغه په پروګرامونو خبر وکم نو ما خو بیا په کار ده چې زه د نور الله نه شروع وکم او د ننني پروګرام په حواله وکم یعنی دا ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ډیره زیاته چې نن زموږ د پارټۍ د صوبایي وینګ چې دي په هغې کې کلچرز خپل یو ښه پروګرام کوي د دې مخکې هم کړي دي خو یو شی ضروري دی چې موږ په ډسپلن باندې یقین وساتو موږ تنظیم ته تنظیم وایو په تنظیم کې دا سوچو دا په ډسپلن کې راځي کم سړی به په کم موقع باندې تقریر کوي کم ملګری به په کم وخت خبره کوي او د دې سره سره زه جنرال سیکرټري په حیثیت چې کله دې پنډال ته رالم نو دلته چې زما هر وینګ وي هغه به زما نه اجازه ته یو لیست په جوړي بیا به تقریر کوي نو په کار ده چې موږ د خپل ځان نه شروع کړو بیا دلته زموږ د هغه ملګري دي چې دا مو جلسه نه ده دا سیمینار دی او په دې سیمینار کې نن د عوامي نشرت پارټۍ هغه ملګري شرکت کوي ناست دي چې هغه بیسیک بنیادي ممبران دي موږ د دې جلسې اعلان نه دی کړی دا د کراچۍ د ګوټ نه هغه ملګري راغلي دي چې دا د دې پارټۍ او د دې تحریک هغه قومي ورثه ده چې دا خلک په دې پارټۍ په دې تحریک باندې ځان وچني او که نن په کراچۍ کې په دې ملک کې هر ځای کې پروګرامي نو دغه مهمه دي دغه چیرې دي چې دا بهر ځای کې موږ ته مخامخ راځي دا د خوشحالۍ خبره ده دلته موږ ګورو که دلته بعض ملګري کښېني بعض پاسي څوک د یو بل سره خبره کوي څوک اوس را روان دی د هغه ملګري سره لاس میلاوي قطن په کار ده چې زموږ د دا کارکنان دي دا به عوام ته ځي دا به خلکو ته ځي دا به دا پیغام خلکو ته وړي دی به په کراچۍ کې خلکو ته دا د دې پارټۍ پالیسي د دې پارټۍ عیني چې څومره مسله د پالیسي دي دا یو کارکون دا ذمہواري ده دا سفیران دي د دې پارټۍ که چېرې موږ راپاسو موږ د ډسپلن خیالونه ساتو نو بیا به د عام خلکو نه موږ څه کیدی کوو نو په کار ده چې دلته موږ د کوم مقصد دپاره راشو موږ خپل وخت ضایع کوو موږ خپل هغه کارونه پرېږدو او راشو دې دپاره چې نن په غني خان باندې مشاعره ده نن به د عوامي نشرت پارټۍ صوبایي مشران راځي هغه به سیاسي خبرې کوي زمونږ او د غني خان سره د جړا او د غم خبرې نشته غني خان یو سوچ یو فکر یو نظریه وه او هغه نن په کوم وخت چې هغه د دې دنیا نه لاړو هغه خپل ژوند پوره کړو ژوند دې پوره کړو یو ځل به هغه تو خو خبره ده چې که نن موږ کینو په هغه خبره کوو نو د دې دپاره هغه خبره کوو چې هغه خپل ژوند چې دی د دې تحریک دپاره د نظم په ژبه کې د شاعرۍ په ژبه کې هغه د دې قوم خدمت کړی و خو نن په کار ده چې موږ خپل نوي نسل ته د هغه خدمت د نظم او د شاعرۍ په ژبه کې چې کړی و چې هغه زموږ ته راتلونکي نسل ته هغه اواز ورسي
دا قومي تحریک دی. په قومي تحریک کې د شاعر خپل کردار وي, د صنعتکار خپل کردار وي, د مزدور خپل کردار وي, د وکیل او د انجینر خپل کردار وي. زموږ دغه مشرانو هغه خپل قاعدانه رول په خپل وخت کې ادا کړی دی. او دومره به درته وم چې راتلونکي 1000 کاله بعد هم د غني خان دغه شاعري هم په دغه انداز باندې به ژوندی وي. هغه د معاشرې هغه د خپل چارپیچل او د معاشري عکاسي کړې ده. هغه په هغه وخت کې قوم ته هغه لاره ښودلې ده. د شاعرۍ په ژبه کې ورته ویلي دي چې دا قوم کې راتلونکي وخت به صحیح هسټري به صحیح او تاریخ به صحیح په دې قوم باندې به کم حالات راځي. او نن دا هغه ټوله شاعري راجمع کوي. د لږ ساعت دپاره کښېنئ وګورئ هغه په شاعرۍ کې هغه رنګ دی, قومي رنګ دی, پکې جړا ده, پکې د خپل نسل ته قوم ته هغه دغه میسج ورکړی دی چې د یو کېدو وخت دی, یو کېدل پکار دي. د خپل وطن د خپلې خاورې هغه په خپله شاعرۍ کې صفت کړی دی. نو پکار ده. او نن زه هغه د کراچۍ کې چې څومره نن شاعران دي او نن د الله فضل دی چې ډېر دلته راغلي دي او ډېر به نوم راغلي وي, خو زه هغې شاعرانو ته خراج تحسین پیش کوم چې په داسې پروګرامونو کې راځي او د غني خان شاعري موږ ته په خپل انداز باندې بیانوي. نن په غني خان زمونږ او ستاسو د لفظونو محتاج نه دی. غني خان بدقسمتي دا ده چې غني خان په پښتنو کې پیدا و. که چېرې غني خان په بل قوم کې پیدا وې نو نن به په دې حال کې سیمینار نه کېدو, نن به لوی سیمینارونه کېدو, په سرکاري سطح کې به کېدو, په مالونو کې به کېدو او په غني خان به خبره کېده. خو نن چونکې غني خان د دې قوم د پښتون د دغې قومي سوه ملګرو ما ته دغه اجازت و پکار ده چې موږ خپل تنظیم ته توجه ورکړو, په ځان کې د اهلیت پیدا کړو چې موږ دا تنظیم جوړول دي, موږ له چلول دي, موږ په دې ښار کې غني خان ژوندی ساتو. سړیتوب چې لوړ اوچت شي لیونتوب شي, سړیتوب چې لوړ اوچت شي لیونتوب شي, چې خودي له خوده اوزي نو خمار شي, چې آدم خاوره کې کینی سر زرغون کړي منجیره چې په دولت شي نو خامار شي. خان عبدالغنی خان په کال 1914 د فخر افغان باچا خان په کور کې بسمانزو کلی 400 کې زیږېدلی و. د باچا خان مشر الواد و, د تعلیم شورا کې عثمانزو کلی کړی و او تر جامعه ملی دہلی او بیا د مشهور بنگالی شاعر ادیب راویندر ناتھ ٹیگور علمی مرکز شان کې نقطی فن ته د علم حاصلولو لپاره لاړ. د نور علم دپاره د انګلستان بیا امریکې ته لاړو او بیا د امریکې نه واپس انګلستان ته لاړو او په کیمیکل انجینئرنګ کې میکینیکل نه زمانه پړتنه لږ شاید خطا شو, په کیمیکل انجینئرنګ کې ډګري ترلاسه کړه. غني خان د انجینئرۍ په ځای په سیاستو, شاعرۍ, مصورۍ او فلسفه کې کار وکړو او لوی نوم یې پیدا کړو. کچېرې غني خان انجینرۍ ته توجه ورکړې وې نو هم به یې لوی نوم او شاهد چې په دې ټوله خطه کې به د انجینرۍ او خصوصا د کیمیکل انجینرۍ بابا مشهور و. د غني خان او زمون د نورو شاعرانو په شاعرۍ کې ډېر زیات فرق دی. غني خان د خپل طرز یو منفرد شاعر و او شاعرۍ کې خپل مخصوص او انفرادي رنګ ترنګ آهنګ لري. ځکه نو د خپل ټولو قوتونو د جذبې د شدت پني صداقت, شاعرانه صداقت او دیانتو سره د خپل پښتون چار پیچل کې خپل خړمکي شډل بډل پښتون ورور ته مخامخ ولاړ دی او په مخ ورته خبره کوي. په دا خبره کې نه بغض شته, نه کینه شته, نه منافقت شته, نه ټګۍ شته, نه غلا غلطي شته, نه چل ول شته, نه فریب شته, نه دغه شته او نه دورنګي او نه دروغ بیاني.
ځکه چې هغه یو صحیح او سوچا مسلمان او یو ځیږ پښتون و. هغه خدای ته جانان وایي او د جانان نه څوک لري نه تختی بلکې نږدې او غاړه غاړه ورځي. د هغه د شاعرۍ د انفریادیت وجه دغه وه چې زموږ نورو پښتنو شاعرانو د فارسي ادب نه او بیا وروستو د اردو ادب نه اثرات اخیستي دي. لیکن د غني خان په شاعرۍ زیات اثر د یورپ د ادب او شاعرانو څنګه چې یورپ د نوري دنیا خصوصا د مسلماني دنیا نه په ترقۍ او ساينس او ټکنالوژي کې مخکې و او دا نو دا رنګ دا او شعر او ادب د نوري دنیا نه زیات جدید او ساينسي و. د غني خان په شاعرۍ کې دغه جدت په ښکاره توګه په نظر راځي. د غني خان په یورپ کې کړي شاعري د رنګین مزاجه انتها و. په دغه رنګینا شاعرۍ کې چې دا کوم نازک مزاجي ګلونه او رنگونه په نظر راځي هغه دلته د نورو شاعرانو په کلام کې نه ملاويږي. د غني خان دغه ټوله شاعري د یو آزاد انسان او آزادي معاشري عکاسي و. غني خان چې په کال 1944 کې واپس راغلو نو انجمن اصلاح افغانیا او خدای خدمتګار په اثر کې رنګ شو. زمون د عوامي د ضلع د واډونو او د دارو زما په وینا او په مینا شریکو مشرانو او کشرانو زما د قوم رهنمایي کول ولا شاعرانو نن ورځ د غني خان صاحب په اړه کې چې کوم خبرې وشولې د ټول ناول خزو د کلچر سیکرټري نور الله صاحب ته او د پورا ټیم ته مبارکباد ورکوم. دا پروګرام دا ډېر مخکې کول پکارو په هر کال کول پکارو. نو زه به دا وایم چې دا اوس هم کوم شو کومې خبرې چې موږ واورېدې نو دا زموږ په معلوماتو کې اضافه او زموږ مشرانو ته به یو میسج دی. دا یو ښه شاعرکار وشو. په دې موقع چې کوم شاعران راغلي د هغې خپلې خبرې مو واورېدې. د هغې سره سره به زما دا درخواست وي چونکې د هغې د غني خان صاحب په باره کې د هغې خبرې اترې کېږي نو زه کوم چې د ټول نړۍ به موږ یو دعا وکړو د باچا خان بابا د دغې کورنۍ دپاره چې په کومه کورنۍ کې الله بادشاه دا درې غمي پیدا کړي. یو د غني خان صاحب په شکل، بل د ولی خان صاحب په شکل او بل د علي خان په شکل چې هغې په خپله محکمه کې یا په خپل اداره کې الله بادشاه بې مثاله خوبیانې ورکړې وې. نو د کور ته موږ ټول دعا وکړو او هغې د هغې ته به رخصت وکړو چې الله تعالی هغې ته جنت الفردوس کې ځای ورکړي او الله تعالی زموږ نه او ستاسو نه هغه کارونه والي چې په کوم کار باندې الله او د هغه رسول خوشحالېږي او د دغې قوم د عزت یا د دغې کور د خاندان دغه عزت الله تعالی قایم او دایم تر قیامته پورې وساتي. دعا به دا کوو چې زموږ کوم قوم بدقسمتۍ نه تر در په در دی، خاورې په سر دی، بې اتفاقه دی. قوم الله بادشاه ښکلی ښایسته بهادر دینداره ښه راکړی دی. نو دا یوه وجه چې دا بې اتفاقي ده او د دې په وجه باندې دی نن در په در دی، خاورې په سر دی. الله بادشاه دې په موږ خپل رحم وکړي. د شاعرانو په ژبه کې چې د خپل قوم د صفت او خبرې سړی واوري د سړي په زړه کې جذبه او ولوله راوچتېږي. خو که په دې ځمکه باندې
د پښتون ژوند ته ته ګورې نو زما په خیال چې یوه خوبي پکې پاتې نه شوه. پښتون مړ شو، بدنام شو. په دې وخت کې په دې حالاتو کې باچاخان بابا وفات شوی دی نشته. خو ته او زه یا مونږ چې دا ناست خلک مونږ به څه رول ادا کوو؟ آیا دا بچې به په ورځ د قیامت نه زمونږ تپوس کېږي زمونږ نه ګرانې تاسو مشران وایي تاسو مونږ له څه کړي دي؟ نن چې دا کوم پښتون تباه او برباد او بدحاله دی په دې باندې موږ له سوچ پکار دی او که نه دی پکار دی؟